أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سورة مريم 33 نمبر آیات. دی 33 نمبر آیات کی د عیسی علیه السلام د بیان چې کوم په ماشوموالي کې د پیدایش په اولنۍ ورځ باندې کړی و د هغې اخرني الفاظ دي. الله تعالی وایي عیسی علیه السلام داسې وویل چې والسلام علی یوم ولدت. د بیان په آخر کې وویل چې سلامتیا دي په ما باندې په هغه ورځ باندې چې زه پیدا شو. د هر قسم فتنو د مصیبتونو نه د سلامتیایي. و یوم اموت په هغه ورځ چې وفات کېږم. و یوم په هغه ورځ باندې ابعث چې ژوندی کېږم. ابعث چې راپاسم دوباره حیا ژوندی، یعنې قیامت په ورځ باندې. نو دغه دعا اگر چې د عیسی علیه السلام په خوله باندې جاري وه، لیکن اصل کې د الله تعالی تعلیماتو الله تعالی ورته ویل چې داسې ووایه. دې ځای نه پورې د عیسی علیه السلام دغه واقعه مکمل شوه. د ماشوموالي چې کوم بیان هغه مکمل شو. اوس د دې غونډ بیان د عیسی علیه السلام د دې غونډ حالاتو د پیدایش نه راواله د دغې بیانه پورې د دې ټولو خلاصه څه شوله. نو اوس اخوی خلاصه ذکر کېږي. الله تعالی وایي ذلک عیسی ابن مریم. دغه عیسی علیه السلام زوی د مریم علیه السلام. تاسو د دې واقعه واورئ، لکه کومه واقعه تاسو واورئ د عیسی علیه السلام زوی د مریم علیه السلام. قول الحق وینا د الله تعالی رښتونې ده. د دې قول نه مخکې اقول ټکې پټې داسې د اقول قول الحق زه وایم وینا رښتونې، یعنې الله تعالی وایي چې ما کوم څه وویل نو همدغه قصه اورېدنه اصلي قصه ده. الذي فيه يمترون، هغه چې په دې کې خلک شک. خلک وایي عیسی علیه السلام څنګه پیدا شوی او عیسی علیه السلام څوک و او په هغه کې کوم شکونه روان دي. نو د دغه ټولو په مقابل کې دا کومه واقعه چې تاسو اورئ دا رښتونې قصه وه. اوس د دغه واقعې نه چې کوم سبقونه راووتل هغه دا دي. دا اخوا چې کوم دی ذلک عیسی ابن مریم دا د الله تعالی وینا ده. عیسی علیه السلام بیان دغه ځای باندې ابعث حیا باندې ختم شوی دی. الله تعالی وایي ما کان لله ان یتخذ من ولد. نشته د الله تعالی دپاره چې ونیسي هېڅ قسم اولاد ولا نشته. سبحانه پاکي د الله تعالی دپاره د اولاد نه. اولاد د الله تعالی دپاره د عیب دی، مخلوق دپاره ښه صفت دی. د ټولو عیبونو د الله تعالی دپاره پاکي ده. سبحانه پاکي ده ولا. اذا قضا امرا، هر کله چې فیصله وکړي د یو کار، فانما یقول یقینا وایي له هغې ته کن شا فیکون، هغه موجود شي. نو په دې ځای کې په عیسایانو باندې زبردست رد شو، ځکه چې الله تعالی وایي ما کان لله ان یتخذ من ولد. نشته د الله تعالی لپاره چې ونیسي اولاد. نو معلومه شوه چې د عیسایانو چې کومه عقیده ده، په عیسایانو کې د خاصې فرقې چې کومه عقیده ده، هغوی وایي چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی، هغه رد شو او هغه ثابت اولاد کېدل ثابت نه شو. دوی دا وایي چې پلار یې نشته دی او داسې یو انسان وښایي چې بې پلاره پیدا شوی. نو مخکې قرآن کې د هغې جواب شوی دی چې آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کړل، نه مور و نه پلار. نو ته به څه وایې چې د الله تعالی زوی شو؟ نه شي ویلی، ته مخلوق وایې. نو دغه شان عیسی علیه السلام دی، که پلار یې نشته الله دغسې پیدا کړی د الله مخلوق دی. سبحانه پاکر دی الله تعالی دپاره، یعنې د تمام عیبونو نه ورله پاکي ده. او په عیبونو کې دا هم د څوک ول اولاد ثابت دی. موږ مخکې ویلي ده چې اولاد د الله تعالی دپاره عیب دی. په دې کې ډېر زیات کفریات راجمع کېږي چې څوک الله تعالی دپاره اولاد ثابتوي. بلکې داسې ووایه چې دا لفظ د کفریاتو مجموعه ده. اذا قضا امرا، هر کله چې فیصله وکړي د یو کار، فانما یقول یقین ووایي له هغې ته کن شا فیکون، موجود شي. دا رد شو بله طریقه باندې چې الله تعالی د دې صفتونو مالک ده چې کله د یو کار باره کې ارادې وشي او ووایي چې شا، نو بس هغه شي. نو بیا پکې اولاد ته څه ضرورت شو؟ اولاد ته دغه چا ضرورت ده چې کمزوري پرې راځي، هغه ته د مرستې ضرورت دی، تعاون ضرورت دی، مرګ پرې راځي، بیماري پرې راځي. دا ټولې کمزوریانې د مخلوق دي، د الله تعالی باره کې نه دي. الله تعالی داسې صفت لري چې کوم څه باره کې ووایي چې شا نو شي، نو بیا پکې اولاد ته ضرورت پاتې نه دی. او همدغه جواب یې وشو چې عیسی علیه السلام بې پلاره څنګه پیدا شو؟ جواب یې دغه دی چې اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. چې کله یو کار اراده وکړي ورته وایي چې شا نو شي. عیسی علیه السلام دغه شان پیدا شو.
وان الله ربي وربکم، یقینا الله تعالی رب زما دی او رب ستاسو دی. دې ځکه کې وان الله نه مخکې قال ټکشتا او دا د عیسی علیه السلام بل کلام شروع شو. لیکن دا مخکې نه واقعا چې کومه ده د ماشوموالي کوم بیان هغې منځ کې هغه ختمه شوه او د هغې نه وروسته الله تعالی د هغې واقع په خپله باندې وضاحت او تشریح وکړله، خلاصې یې راویستله. او دې ځکه کې اخوا د عیسی علیه السلام نور اقوال ذکر کېږي. دا نور اقوال د وړوکوالي نه دي، دا هغه خبرې ده چې کله عیسی علیه السلام ځوان شو او دعوت دپاره په معاشره کې ګرځېده را ګرځېده، دعوت یې چلاو. نو هغه ټایم کې عیسی علیه السلام خلکو ته داسې ویلي چې ان الله ربي وربکم، یقینا الله تعالی رب زما دی او رب ستاسو دی، فاعبدوه د هغه بندګي کوئ. نو دا د ځوانۍ الفاظ دي. نو د عیسی علیه السلام دغه دعوت په خپله باندې د عیسایانو دپاره رد دی چې عیسایان وایي دا خدای دی او بندګي پکار ده. نو دا خبره نه ده. عیسی علیه السلام دعوت خلاصم دعوه چې رب ستاسو الله دی، دغه بندګي کوئ. نو دا دې چې ځان ته عیسی علیه السلام ته منسوبوي او بیا خبرې بل شان دي کوي، د عیسی علیه السلام په تعلیماتو باندې روان خلک نه دي، ګمراه شوي خلک دي. د عیسی علیه السلام خپل کلام هم د دې په مقابل کې دی، د دې په خلاف کې دی. هذا صراط مستقیم، دا لاره سمه ده، د الله تعالی بندګي کول دا سمه لاره ده. نو دې ځکه کې دا کم جملې چې دا کم کلام دې ذکر شو وان الله ربي وربکم، نو د ځوانۍ کلام دی، نو په دې وجه باندې جدا مستقیل لاوړی شو. سورۃ مریم کې هم دغه شان تیر شوی دی. نور ځکه کې هم داسې راشي د ماشوموالي کلام جدا، هغې منځ کې نور بحث او بیا د ځوانۍ کلام جدا. مخکې موږ د عیسی علیه السلام په زندګۍ باندې خبره کړې وه چې عیسی علیه السلام کله ځوان شو دعوت یې شروع کړو بن اسرائیلو کې، او د ده سره یو مور ورسره وه، نور ملګري خاص څوک ورسره ونه. نصران نوم یو ځګین ته لاړ او فلسطین کې هلته کې ځوانان هلکانو لوبې کولې، هغوی ته دعوت ورکړو چې ستاسې قیمتي زندګي او قیمتي ځواني او په دې لوبو دې شیزونو کې ضایع کول دا د عقلمندۍ خبره نه ده. د یو داسې رب سره تعلق جوړ کړئ چې د ټولو جهانونو مالک او خالق دی. د هغه دین سره وفاداري وکړئ، به تاسو سره وفاداري وکړي د ټولو مصیبتونو نه هم خلاصوي او د جنت لوی نعمتونه به درکوي. د نصران د دغې علاقې ټولو خلکو ایمان نه وړو او دغه ځوانان د سره ملګري شو. دغه تحقیقات تفسیر عثماني ذکر کړي دي چې نصارا ته نصرانیان ولې وایي، نو دا نصران ته منسوب دي. اولنی ملګري د نصران نه پیدا شو، بیا ورو ډېرېدل، خو چې څومره ملګري پیدا کېدل خلکو به ویل دا نصرانیان دي، نصران کم کلی چې د هغې خلک دی بس څه وایي څه کوي روان دي. عیسی علیه السلام دعوت په سلسله کې د خپلې مور په تعاون باندې روان شو مخکې او دعوت یې چلاو. تاریخونو لیکلي دي چې عیسی علیه السلام په دغه عمر کې چې کوم اسباب یې لرل دنیا سره بیخي تعلق نه ساتو. د چې کوم اسباب نو بس جوړه کپړې لرلې، غټ یختي په اوږو باندې به پراته وو، یو سره ګمنځ و یو سره لوټه و، بس دا یې د ژوند اسباب. و یو ځګن ته ورسېده نو هغه ځګن کې ویې کتل چې یو ځوان لګیا دی په نهر کې لامبې به د لپه باندې اوبه راخلي به ځان یې راچي، نو دوی ویل یاره دې لوټې ته پکې هم ډېر ضرورت نشته، دا کار په لپه هم کېدی شي. وایي لوټه یې سته کېښودله، وایي چې دا نه لګي زما. بیا یو بلې علاقې ته لاړو نو ګور یو ځوان لمبېلی دی، د هغې نه بعد خپل غټ یخته چې کوم دی په ګوتو باندې سیده کوي. نو دوی ویل چې د ګمز د ضرورت د په ګوتو باندې هم پوره کېدی شي، وایي هغې هم کېښوده او ویې نه وړه ځان سره. تقریبا د 15 کال عمر کې الله تعالی اسمانونو ته بولې دی. نو دغه ځوانۍ په دور کې چې کوم دعوت چلولې ده د هغې مهمه جمله دا ده چې ان الله ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، کوم چې د ټولو عیسایانو او مشرکانو په رد کې کافي کېږي. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. اوس دغه د عیسی علیه السلام نصیحتونه دغه تاریخ خو تاسو واورېدو چې د هغې نه د عیسی علیه السلام پیغمبري بزرګي هم معلومیږي، داسې هم نه لکه څنګه چې یهودیان وایي، او د عیسی علیه السلام بندګي او د هغه انسانیت هم معلومیږي، داسې هم نه لکه څنګه چې د عیسایانو درې باطلې فرقې لګیا دي. دلته الله تعالی وایي فاختلف الاحزاب، نو اختلاف وکړو ډلو نه مراد هغه ضدي ډلې دي چې کوم علم ته آسماني کتاب ته بالکل اهمیت نه ورکوي، صرف ضد یې راټینګ کړی. هغوی اختلاف وکړو من بینهم په خپلو منځونو کې. دا ډلې څوک وي؟ په دې کې اولنۍ ډله د یهودیانو ده. یهودیانو ته باوجود د دې د عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ پوره علم، ځکه چې په تورات کې د عیسی علیه السلام پوره تفصیلات موجود وو
چې عیسی علیه السلام برا پیدا کیږي په داسې طریقه باندې برا پیدا کیږي بل لفظ د کون سره برا پیدا کیږي په انجیل کې د عیسی علیه السلام لقب باقاعده کلمه ټکه ذکر شوی دی چې په لفظ د کلمه د کون سره پیدا کیږي داسې به زندگی پورا تفسیرات پکې موجود وو يهوديان د باوجود د دې چې پته ولې زده کاو عزت د وجه نبی ویل چې دا پیغمبر خلاصه کې چې نعوذ بالله در زنا نه پیدا شوی دی عام انسان ویل هم نه دی او یو غلط تهمت او الزام په هغه باندې ورکړل عیسی علیه السلام په مور باندې یو بیکار الزام حالانکه په تورات کې پوره تفصيلات موجود او په دغه مانستر کې پټه کړلې صرف زده راټینګ بیا یې سایانو کې چې کوم دی یو ډول چې کوم ده یعقوبیه ده یعقوبیه ویل چې دا عیسی علیه السلام تاسو خلاوای چې دا عام انسان نه نعوذ بالله زنا نه پیدا شوی دی دا خبره ویل نه ده اصل کې عیسی علیه السلام په خپل باندې خدای دی خود الله تعالی خپل شکل د عیسی علیه السلام خپل ذات د عیسی علیه السلام په شکل کې راخاره کړی دی د خدای دی مستقل خدای دی بل څوک نه دی نو د عیسی علیه السلام د بندګۍ نه بس خدای توپ ته ورسېد دا زده ځکه په انجیل شریف کې خدای تعلیمات موجود او عیسی علیه السلام واضح او نصیحتونه او خلاصې پکې وي هغه نه معلومه در چې عیسی علیه السلام الله بنده دی لیکن دې ډلې عزت وکړو زیاتې وکړو او په خپل کتابونو کې بیا خرافات داخل کړو دوی مړاله چې کومه هغه ویل چې عیسی علیه السلام چې کوم دی نو دا دریم د دریو خدایانو نه دی دریم د دریو خدایانو نه څنګه دی ویل اصل کې خدایان ویل درې دي یو الله تعالی د ازمکه او اسمانونو مالک یو مریم علیه السلام د یو عیسی علیه السلام د په ویل دریم خدای شو او دریم ډېر پکې د سی وجد سینه بلکې عیسی علیه السلام چې کوم دی نو در الله تعالی زوی دی مدغه طریقه باندې دا د عیسایانو دغه ډلې چې دی یو ته یعقوبیه وای بل ته نستوریه وای بل ته ملکانیه وای په دې نومونو سره مشهور شوی دي مشرانو په دا غلط بنیادونه کې خبره مخکې روان شو نو درې ډلې دا شو یو ډله د يهوديانو څلور ډلې شوې باطل ډلې پنځم ډله د مسلمانانو د چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بندو او د الله تعالی یو نیک پیغمبر تر شوی ژوند دی بر په اسمانونو کې دی قیامت ته نږدې ورا کوزيږي د قیامت په غټو نه خو کې درا کوزيږي اسلامي نظام به قائمي دجال به وجني او داغې نه بعد به یو زمانه حکومت به کوي بیا به وفات کیږي دا ټول د نبی عليه السلام په پیشنګویانو کې موجود دي دغه اسلامي او پاک مقدس عقیده ده نو الله تعالی په اختلاف الاحزاب او اختلاف جوړ کړه دغه زد ډلو اختلاف جوړ کړي څور باطل ډلې دي من بينهم بخپل منزونو کې فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم نو هلاکت ته د هغه کسانو د پاره چې کافران دي معلومیږي دا چې په دې خبرو سره کافر کیږي سوچ انسان سلام د من تهمت لګي دام کافر دي سوچ ته الله وې دام کافر دي سوچ ته الله تعالی زوی وې دام کافر دي سو وې دا دریم خدای دام کافران دي ټول کافران دي د کفرو ټکی نه معلومیږي من مشهد يوم عظيم د حاضر دلو د ورځ لوی ورځ 50000 کال د قیامت دی هغه ورځ باندې کله دوی حاضر شي بس دوی د پاره هلاکت اغه نه مخ کې هم تبایشته دنیا کې هم ډېر عذابونه ورشته قبر کې عذابونه شته لیکن د آخرت عذاب ډیر خطرناک دی د تخویب اخروی وي او دا د آخرت یې ذکر شو اسمع بهم وابصر اسمع بهم ډیر خبر واوري دوی قیامت ورځ باندې ډیر خبر واوري چې عیسی علیه السلام څوک دا به دوی واوري وابصر او ډیر خبر ویني یوم به هغه ورځ باندې یاتوننا چې مونږ ته راشي الله تعالی د قیامت په ورځ باندې هغه ورځ باندې به هر څه خواوري خبر ویني او د عیسی علیه السلام پر حقیقت به معلوم شي لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين لیکن ظالمان خلک نن ورځ په گمراهی ښکارا کې پراته دي نن ورځ گمراهی ظلم شروع کړي د اسلام خلاف د مسلمانانو د عقیده او د عقیده ژوندۍ او د عقیده تمام ژوند او د عزت خلاف پوره حرکتونه شروع کړي دي ظالمان دي هغه ورځ باندې به ارس ښکارا خوینو خبر واوري وانذرهم او وير ودوی در ای پیغمبره نبی رسول الله ته خطاب دی یوم الحسد د ورځې د افسوس نه قیامت یوم الحسرت د افسوس ورځ هم ویل کیږي ځکه په دې ورځ باندې به کافران په توحید پسې ارمان کوي او د نبی رسول الله په اتباع پسې ارمان کوي قرآنی تعلیمات په ذکر کول او عملي کول پسې ارمان کوي د قیامت په ورځ باندې او دا ټول افسوسونه به په ورځ باندې کوي نو په دې وجه باندې یوم الحسرت شو د افسوس ورځ شو دا خو دی الامر هر کله چې په سره د کار وشي د پیسې چې د کار وشي د خلکو د اعمالونو د عقیدو هغه کم اندازه او کوم پیسې د الله تعالی وکي دا غي نورز هغه نورز ته چې کم دینو کافران با په افسوس باندې لاس پوری
نو الله تعالی ورته د غورز نه وي روا چې په الحال اصلاح شي صحیح شي وهم فی غفلت او دی په الحال په غفلت کې دي ځان نه خبره عزت او د دنیا محبت غر کړی دي او د دین ځان نه خبره شي قران څخه د پاره د نبی علیہ السلام راتک څخه د پاره د الله تعالی صفاتونه سری د عیسی علیہ السلام حقایق سری په دې باندې په الحال ځان نه په غفلت کې ځان نه چولې دي وهم لا یؤمنون او دی ایمان نه راوړي